بسم الله الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ایس خیال لی ده هاغه کسانو چې کفر کوي ان یتخذوا عبادی چې اوبنیسی دی بندگان زما من دونی فزی زما اولیاء خپل حمایتیان خپل دوستان انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا بشک منگا تیار کردی دوزخ لره د پاره د کافرانو زید ملمستیا قل حضور وتوایا هل ننبئکم ایزتا سو خبر کما بالاخسرین اعمالا پزیات نقصانی اعمالو باندی الذین حاغ کسان دول سعیهم فی الحیات الدنیا چی دا اغی کوشش صرف دا جوند دنیا دا پارا دے وهم یحسبون او دا اغی دا خیال لے دے گمان دے انہم یحسنون صنعا گنی اغی دا نیکے کار کئی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا هاغ کسان دی چې کفر یې کړی دی په احکاماتو د رب خپل ولقائه یو په قیامت فهبطت اعمالهم پس ضایع شول نیک اعمال لدي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا پس الله بردی د پاره قائم نه کی په ورځ د قیامت باندې د نیکو تول ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا زکا چې ردیزه د دی بدلا هغه جهنم دې د کفر په سبب واتخذوا آیاتی او چې نیسلیو احکامات زما ورسولی خزوا او انبیاء پټوکو سره الله پاک وی پیغمبر علیه السلام د دې انسان او بیا خاص کر د گمراه او د بیلار انسان د یو عجیبه غونډه کې خیال او کار دی د ما بار بار دا خبر واضح کړه چې ما نازولی نه دی پیدا کړي ما ذمہواران نه دی پیدا کړي ما ځان سره په خپل اختیار کې په خپل صفاتو کې څوک شریک نه دی پیدا کړي ما خپل مثل نه دی پیدا کړي بیام د دې انسان دا خیال لی افحسب الذین کفروا بیام خیال گئی بیام یقین ساتھی دا کافران ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء چی دی بجوڑ کی زما بندگان پزے زما بان خپل حمایتیان خپل دوستان زمان علاوه بدی دا سی یو دوست جوړ کی چی اغا زما ورکړی شوی سزا زما مقرر شوی عذاب او زما ته پوسونه د دین واړي یا ما مجبوره کی نعوذ بالله چې ردي هغه ګناهونه چې دي زما په احکاماتو په نه منلو کې کړي دي د هغې نه به زه مجبوره شم او هغې به په ما معاف کړي الله وایي ما داسې څوک نه دي پیدا کړي انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا بېشکه ما جوړ کړی دی دا جهنم د پاره د کافرانو ځای د مېلمستیا الله وی کم انسان زما کم بنده زما پیدا شوی چې هغه هم زما پیدا شوی انسان باندې دومره یقین او ګمان ساتي چې دی به ما د الله د قهر او د غضب نه بچ دی په خپله باندې ځان د الله پاک د قهر او د عذاب مستحق جوړي دا کم خلق دی یو ورځ شیطان راغی او فرعون ته وی نن ته د ځان نه او ستا نه ډېر بدبخته انسان وښیم دی وخت کې خو په مخ د دنیا باندې ښکاره بدبخته وي خو یو زیمه چې شیطان یم او یو تی چې د خدای دعوه دې کړې ده مړه ته پسه کي چې تا د خدای دعوه کړې ده ما نه ده کړې او تا کړې ده زیات بدبخته راته وښیم او ورته وي څوک به زموږ نه به زیات بدبخته څوک یعنې په دې باندې هغوی ښه پوهېده چې دا کار موږ خراب کړو خو د شیطان هغه کیل داسې عجیبه و چې هغه له دا موقع بیا نه ورکوله چې هغه د دې نه توبه وباسي بویې ته یو ډېر ښکلی او ډېر مزیدار کور و ښکلی ګیټ و ور یې وټاکه یو ډېر زبردست سړی ترې نه راووته هغه ته یې وی مونږ دواړه د الله فرشتي یو شیطان ورته وایي یعنې ځان یې ورته یاد کړه او فرعون یې ورته یاد کړه مونږ د الله فرشتي یو او تعالی الله پاک رالیږلي یو د دې دپاره چې ته څه غواړې نو بس وغواړه الله وایي چې بس تاسو وله سوال وکړئ زه به یې وله ورکړم
او ته وي زما د هېڅ ضرورت نشته، هېڅ ضرورت مې نشته د غوښتو. او ته یې مه کوه ګورې بیا به افسوس کوې ګورې یو چانس دی او ته وي نشته زما ضرورت. ورته یې وي بیا هم ورته یې وي صرف یو سوال مې دی ده نه الله دې ما له نه راکړي خو زما دا ګاونډي نه دی چې د ده نه الله پاک دا هر څه والي. سړی ورته وایي ما له دې نه راکوي، زه د الله نه نه غواړم چې ما له دې دا راکړي ما له دې دا راکړي، خو زما دا ګاونډي سره چې څه دي که نه څه هم چې بس ته سوال وکړه چې الله ترې دا هر څه والي. شیطان ورته وایي دا هغه انسان دی چې دا زما او ستا نه زیات بدبخته دی او په ده باندې د الله پاک زما او ستا نه سیوا لعنت دی. ولې الله نعوذ بالله کمزوری دی، ولې دله نشي ورکولی؟ نه دی د الله پاک د مخلوق خیر نه لټوي. دی وایي ما سره دیم نی خو دا بل دیم پریشانی دی دیم په خوشحالو کې نی. او کم کس چې هغه بل سره بغض او حسد کوي الله پاک وایي دغه زما بنده نه دی بلکې دا د دوزخ د سزا مستحق دی. او شیطان فرعون ته وایي دا زما ستا نه سیوا بدبخته دی. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه کس چې هغه زما نه علاوه یو بل کس د هغه نه د خیر او د فایدې تمه کوي چې دی به ما د الله پاک د قهر او د غضب نه خلاص کړي، هېڅوک داسې نشته. الله وایي خبره ورته وکړه قل ورته ووایه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا زیات نقصاني عمل درته وښیم چې د یو انسان عمل هم کوي او هغه عمل یې ناکاري او هغه هغه له نقصان ورکوي. الذین دا هغه کسان دي دوله سعیهم فی الحیات الدنیا چې د دین خپل محنت روک شوی دی، دوله د دین روک شوی دی، سعیهم محنت خپل فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې هغه اصل محنت یې پرېښی دی او هغه اصل محنت سره هغه د آخرت محنت دی. دی د الله پاک سره پیژنګلو نه کوي، د الله حقوق نه مني، نو چې د الله حقوق په ځای نه ادا کوي نو دی به د بنده حقوق څه په ځای باندې راوړي. دا د الله حقوق چې دي دا پیژنګلو ده او د بنده حقوق د الله سره تعلق دی. نو چې دی الله پیژني نو دی به تعلق د کوم ځای نه جوړږي. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات نقصانی اعمال درته وښیم، زیات نقصانی عمل دا دی چې یو انسان صرف دنیا پسې ولګي او هغه پکې د الله رضا نی، هغه د الله حقوق او د الله عبادت اډو څه ګڼي نه، صرف هغه وایي چې دنیا مې ځان ته راغونډه کړه که په هره طریقه باندې که په حلال وي که په حرام وي خو چې دنیا ځان ته راغونډه کړم، دا نقصاني سړی دی. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا او د هغه دا خیالي چې دا د دنیا دا څیزونه چې زه راغونډوم ګنې دا زه ډېر زیات لوی او ښه کار کوم، دې باندې زه ځان له زندګي جوړوم، دې باندې زما سټیټس جوړېږي او زه دا یعنی مختصره خبره به مونږ دا وکړو چې دا عزت زما چې جوړېږي نو دا د دنیا په دې مال دولت باندې او په دې افرادي قوت باندې جوړېږي. الله وایي دغه ټول نه نقصاني انسان دی. اولئک الذین کفروا دا هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی بآیات ربهم په احکاماتو د رب خپل ولقائه او په قیامت باندې دی قیامت مني نه، که د قیامت منو نو ده به د قیامت دپاره عمل کو چې په دنیا کې دی د هر قسم اسایش او د هر قسم آرام عادت شوی دی. دته چې کوم دی نو یو آرام د ده نه چې سلب کېږي د ځان ته دویم آرام ودرولي. یعنې مثلا آسان مثال به یې مونږ دا وکړو چې د غابډې والا ترې نه لایټ کټ کوي نو د ځان ته سولر هغه لګولي په هغه ساعت باندې نو چې د دوره آرام او اسایش دی عادت شو نو خو دغه ولا په قبر کې هم پکار دی او دغه ولا بیا په آخرت کې هم پکار دی. نو دلته کې چې دا د هر څوک نو خو په دې باندې د باري بیلونه ورکړو او د هغه بیلونو دپاره د محنت وکړو او په هغه محنت باندې ځان له اسایش وګڼو نو دا اوس دا محنت د قبر دپاره نه دی پکار چې قبر ته ځي ته د به کنیکشن د کوم ځای نه میلاویږي، په اعمالو به میلاویږي چې دا اعمال خرابي ښکلې اعمال یې کړي دي. بیا چې دی آخرت ته ورشي او الله ته مخامخ شي نه الله به رده نه د څه تپوس کوي. الله خو رده نه دا تپوس نه کوي چې تا څومره بچي پیدا کړو، تا هغې له څومره جایداد پیدا کړو، تا وله څومره پردی پولې والې وې، څومره پردو حقونو باندې دې وله خپې ایښې وې، څومره حرام دې وله راغونډ کړو، څومره ګاڼې دې وله کړې وې، څومره سود دې وله کړو. نه الله به وایي د بچو تربیت دې څنګه کړی و، هغوی ته دین ښوولی و، هغوی له دین ورته و، هغوی د دین په بنیادي اصولو باندې پوهه کړي و، په خپله دې چې ته ما ته مخ کړو. الله خو به له دې تپوس کوي. نو الله وایي دې چې دا هر څه نه کوي نو دې په خوله خو نه وایي خو د زړه نه دې قیامت مني نه. الله وایي کلا بل تکذبون بالدین، اصل کې دې قیامت مني نه. په دې وجه باندې الله وایي الذین کفروا بآیات ربهم دا هغه کسان دي چې دوی کفر کړی دی په
احکاماتو د رب خپل او هغه احکامات څه دي ولقائه قیامت دی فحبطت اعمالهم نو د دې نیک اعمال ضایع شو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د دې دپاره به د نیکو اعمالو تول نی د اعمالو تول خو به کېږي لیکن د دې د نیک اعمالو تول به ني د دې نیک عمل کړی نه دی د دنیا د حصول دپاره یې کړی دی او دنیا دی په دنیا کې حاصله کړې ده او الوزول د ایسی په منري کړي د آخرت د پاره په الله پاک وی ځان لسنه دی کړي هغه خلکو چې د آخرت د پاره په ځان لسه کړي هغه په دنیا کې هم عزت مونته لري او په آخرت کې هم عزت مونته لري چې هغه د الله پاک د دغه احکاماتو نه فایده غوښتل او د الله تابعداري په اختیار کړی ده خپل ژوندۍ په الله باندې قربان کړی ده یو ورځ وی د ابو جهل له لور واده نو وی چې څومره مشرکات وي مشرکانې ښځې هغوی صلاح وکړه چېره داسې چل کوو چې فاطمې بیبي ته ست کوو چې دې واده له راشي ځکه چې د پیغمبر علیهم الصلاة وسلام نورې لونه هغه وخت کې لا د کفارو سره نکاح ناروا نه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې لونه په هغې کې واده وي رشتہ داری وه نو هغې وی چې فاطمې بیبي له دعوت ورکو نو د هغې خو په کور کې غربت دی موږ به ښکلې ښکلې کپړې اوستي مزېدارې مزېدارې او فاطمه بیبي به دې له څه راوړي خو چې د زړې کپړې وي موږ ته به ورپورې د ټوکو مکمل وشي موږ به ورپورې ټوکې وکړو چې ګوره د دې پلار د پیغمبرۍ دعوه کوي او چې زه د دې مالک یم د دې مالک یم او لور ته یې وګوره د لورې کپړې هغه د خادۍ نشته چې فاطمې بیبي له لړو فاطمې بیبي ورته انکار وکړو وایي زه نشم درتلی ما ته منظوره ده هغې ورته وایي نه موږ به خفه یو موږ ډېر په درنه راغلي یو تا پسې دا خادي به ته لازما اټینډ کېدی له به راځي ولې د هغې پکې خپل مقصد و یو شیطاني مقصد یې و پکې فاطمې بیبي ورته وایي زه ټیک ده زه به درشم اوس د خادۍ موقع راله او فاطمه بیبي خفه ده چې که چېرې زه ځمه او په دې کپړو کې ځمه نو خو دوی به راپورې خاندي دوی به راپورې ټوکې مسخرې کوي دا د دوی یو پلانینګ دی او که نه ځمه نو وایي به چې تا به یې نشته بل ته وایي چې رشتې جوړې کې د رشتو حفاظت وکړې په خپله باندې رشتې نه جوړې فاطمه بیبي په دې شش و پنج کې پرته ده دې کې ور وټکېده ورته وایي څوک یې وایي ستا بابا یم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم تا سره مې کار دی ور کوله وکړو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سره جوړه وه په لاس کې خو څه داسې عجیبه جوړه وه چې چاته په مارکیټ کې نه وه څه ډېره عجیبه وه چا نه ولیدلې داسې چې هغه څنګه چې کوم دی نو هغه پړکېده څنګه چې کوم دی نو د هغې هغه نظر به ترېنه نه جدا کېده څنګه چې د هغې هغه کوالټي وه فاطمه بیبي ورته حیرانه شوه ورته یې بابا جانه دا د کوم ځای نه راوړه ورته یې ویې دا الله پاک راولېږله دا جنتي کپړه ده دا مال اوس جبریل راوړه او ما ته یې ویې چې فاطمې ته وایه چې خفه کېږم تا خپل ځان الله ته او د الله رضا ته وقف کړی دی او الله پاک ټولې خزانې تا ته وقف کړي تا به زه څنګه د مخلوق په مخ کې ملامته کوم وی هغې ټولې په تمه وي چې یاره اوس به فاطمه بیبي راشي اوس به راشي موږ ته به موقع میلو شي زمونږ خادي به بې لګا نور هم ښه شي موږ ورپورې خندا منده وکړو دې کې فاطمه بیبي راننوته او هغې چې کوم دی نو په ځان پوه نه شو هغې به صرف هغې ته کته چې دا دې څه اغوستې دي دې څنګه جوړه اغوستې ده او خپلو خبرو ته سم نه شو نو دقه شانتې نه بیا ورته کته نو چې د کومې جینۍ واده و نو یا رامخکې شو هغې ورته وایي چې د ابوجهل لور وه وی ورته وایي چې صرف دور راته ووایه فاطمې بیبي چې دا په کم مارکیټ کې میلاو شوه ما له خو پلار د واده لپاره هم داسې نه ده راوړی او تا له پلار داسې یو جوړه راوړه صرف د خادۍ د اټنډ کولو دپاره چې دا خو موږ لیدي نه دا په کم مارکیټ کې میلاویږي وی هغې ورته وایي چې دغه مارکیټ زما پلار ته معلوم دی ما ته نه دی معلوم راځئ چې بوم ځم وله خو په یو شرط
کلمه به وایې هغه به منې او د هغه مارکیټ نه بدل هغه دا کپړې روړي. وی 13 کسانې وي او هغه 13 واړه رالي او د فاطمې بیبي په خوله باندې کلمه ووی مسلمانانې شوي. ټولو کلمه ووی. یو داسې عجیبه واقعه د ابوجهل لور پکې وه راغلی منصوبه هغې پورې د خندا وه په خپله ورسره دا شروع شو ولې فاطمې بیبي د الله د رضا ټوله زندګي د الله رضا ته وقف کړې وه. د پیغمبر علیهم السلام راغی چېره فاطمه بیبي به د واده نه راغلي خوشحاله به یې راشه چې ووینم ځکه چې دا لوڼه چې زامن هم خواږي خو لوڼه لږ ډېرې خوږي او کشره هم وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو سره کور یې ډک و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا څوک دي؟ ورته یې وایي حضور دا هغه جینکې دي چې دي زما د کپړو په تماشه وي چې دا بسینګ کپړې اغوندي. اوس دی وایي چې دا په کوم مارکیټ کې ملاویږي چې هغه مارکیټ ته موږ هم دا وایو. ما ورته وایي چې رضا زما بابا ته معلوم بس دی کلمه ووایي. پیغمبر علیهم السلام ورته وایي بلکل وی دی چې کله کلمه ووایي الله پاک د دې دپاره د کپړو تنظیم وکړو. دا کپړې به دې ټولو ته ملاویږي په څه باندې؟ د زړه په صفایې د الله پاک په رضا او د الله پاک په ذات باندې په اعتماد. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام چې هغه کس په دې باندې چې یقین نه کوي چېرې د الله پاک د دې دوره انعاماتو نه هغه فایده نه اړي. الله وایي دا ټول هر څه ماته ایښي دي او هغه بیا هم په دنیا پسې کېږي هغه بیا هم په ناکاردو پسې کېږي هغه ځان دین ته راولي او د دین خلاف کارونه کوي. الله پاک وایي ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا. د هغې دپاره سزا هغه دوزخ دی د هغې د انکار په وجه. دلته د کفر نه مقصد انکار دی چې هغوی د الله احکامات نه مني. نو مقصد دا چې نعوذ بالله په الله اعتماد نشته. واتخذوا آیاتي ورسولي خزوه او هغوی نیسي د الله احکامات او د هغه انبیا په ټوکو سره. ټوکې دا دي چې هغوی ته دا پته را چې دا د الله نبي دی او دی چې څه وایي هغه حق دي بیا هم د هغه حق خبره نه مني او په مجاز پسې لګېدلی دی. نه الله وایي دا ټوکې دي او د دې ټوکو بدل هغه دوزخ دی. الله پاک دې موږ محفوظ کړي ټول. الله پاک وایي څوک چې زما د دین په لاره روان شو نو دې لږې زندګۍ کې خو ته مشکلات راتلی شي لیکن دا امتحان دی او په آخرت کې د هغه دپاره صرف او صرف زما احسانات او انعامات دا انتظار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ګمان کوي هغه کسان چې کافران شوي دي ان یتخذوا چې وبنیسي عبادي بندګان زما من دوني په ځای زما اولیاء په دوستۍ سره چې دي بچ کي. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا بېشکه موږ تیار کړی دی دوزخ لره دپاره د کافرانو ځای د مېلمستیا. قل حضور ورته ووایه هل ننبئکم زه تاسو خبر کم بالاخسرین اعمالا په زیاتو نقصانی اعمالو باندې الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا هغه چې د الله رضا پکې نه وي صرف د دنیا دپاره وي. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا او دغه انسان دا ګمان کوي چې ګنې دی ښه کار کوي. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا هغه خلک دي چې کفر یې کړی دی د الله په احکاماتو ولقائه او په ملاقات په حبطت اعمالهم د دې نیک اعمال ضایع شو. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا د دې دپاره به د نیکو اعمال طول ونشي پر ورځ د قیامت. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا د دې دپاره بدله هغه دوزخ دی په سبب د کفر د دي. واتخذوا او چې نیسلي دي دي آیاتي احکامات زمونږه ورسولي او پیغمبران زمونږه خزوه په ټوکو سره. افحسب الذین کفروا